علیکم. اخر خو نغمې د خپل د زړه درد بیان کړ. غواړئ چې پوه شئ نو زموږ دا ویډیو د سره تر اخره پورې وګورئ. تاسو ته به پوره معلومات در ورسیږي. خو د دې ویډیو نه مخکې زه تاسو ته دا یادګینه وکړم، تاسو که چېرې زموږ په دې چینل کې نوي وئ حتما داسې زموږ همدا چینل د سره سبسکرایب کړئ. خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې ښایي یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي. کومې کاپیرایټ د ټي وي راډیو سره مرکه کړې ده. وایي چې د ماشومتوب د به زه خلکو تنګولم چې ګانې راته ووایه. دې په خپل غږ کې ډېرې ښایسته ګانې به ویلې. هغه وایي چې ما ته به په کور کې خپل کور کې ډېرې زیاتې سختې ستونزې مخې ته راتللې. نغمه وایي چې کوم اداکارې او کومې سنګرې دي نو د دوی شاته به خپلې کورنۍ ولاړه وي، یعنې هغوی به یې سپورټ کولو، خو زما سپورټ به نه و. زموږ په وخت کې به یعنې چې موږ به چې څه ټایم کې ګانې ویلې هغه ټایم کې به موږ یعنې جینکۍ به یې ګانو ته نه پرېښودلې چې زموږ ته کښېني او موږ ته ګانو شوق ولري، او نه موږ ته داسې څه اجازت و چې تاسو یعنې دا ډمتوب وکړئ یا تاسو دا ګانې ووایئ. د وجې نه زه د کور د طرفه ما ډېر وال ټکول مې خوړل دي او جنګ جګړې راسره کړي دي. ما وایي چې زه خپلو وروڼو په خپل یعنې سبق نه مې پرېښودلم او په خپل کور کې کېنولم. خو هغه ټایم کې نغمه ډېره قابله جینۍ وم. خپلو وروڼو به سبا یعنې نه پرېښودله. نغمه وایي چې زما د ورکوټیوانې نه خپله موسیقي سره ډېر شوق و. ډېرې سختې مې تېرې کړې دي. بعد د هغې نه دې نړۍ ته راغلم. نغمه وایي چې کله مې په راډیو او په ټیویانو باندې چې مې ګانې شیر شوې او کور ته به راغلم، د هغې نه بعد د خپلو وروڼو به ووهلم او وبه یې ټکولم. نغمه وایي چې ما به شاعري به چې څه ټایم کې به مې چې سبق ویلی هغه دوران کې به ما خپله شاعري به مې لیکله او غزلې او ګانې به مې ویلې. نغمه وایي چې زموږ دې کار ته چې څوک حرام وایي نو هغوی هم زموږ موسیقي اوري. چې په افغانستان کې ډېر کم خلک دي چې زموږ په قدر باندې پوهېږي. ثابتوي چې په نر او په بر پښتنو کې د سنګر او د اداکار زندګي ډېره سخته ده. د نغمې همدا ارمان دی وایي چې په خپل هېواد کې سوله راشي او په خپل ملک کې زندګي تېره کړم. عزتمن زاو زموږ د نننۍ د نغمې په باره کې معلومات د دې ځای پورې د نوي معلومات دپاره زموږ همدا چینل د سره سبسکرایب کړئ. خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ. ښایي یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسي.